بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو آئی ایم ایس لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت دوم د سیکنڈ کلاس سټوډنټانو السلام علیکم ټیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د دویم کلاس ماشومان مونږه اردو بک کې پنځه سبقونه ویلي راځي چې نن سبق نمبر 6 تاسو له درکو د دې بک چې کوم شپږم نمبر سبق دی هغه تاسو له درکو راځي سٹارټ واخلو پیج نمبر 35 35 نمبر پیج دے او سبق نمبر 6 دے چڑیا اور چوہا صحیح دا چڑیا اور چوہا دار سبق نوم دے چڑیا ستوي چڑیا وای مرغی تا او چوہا وای مګی تا صحیح دا منګه کورے چورته وای دا دغه باره کې سبق ته لومبه دل ترازی ګوره سوچے اور بتائے همسائے کون ہوتے ہیں وای سوچو کوي او موږ ته وای چې همسائے سوق دي صحیح دا همسائے ستوي گاونډیان گاونډیان هغه دي چې زمونږ نه غیر چاپیره اوسېږي لکه فار ایگزامپل دا زمونږ کور دی صحیح ده دا شان دی طرف ته اوسېږي دی طرف ته دی طرف ته دی طرف ته دا غیر چاپیره دا زمونږ گاونډیان دي دي ته وي همسایا ٹھیک شو بل کوېسچن کوي لړای جګړې سے کیا نقصان ہوتا ہے وای جنگ جګړو سره څه نقصان جوړی دي شي نو موږ له پکار دي چې جنگ جګړې نه کوو خپل همسایانو سره خیالم دی نو موږ له صبر پکار دی او سره جنگ جګړې نه دي کول پکار ځکه زمونږ مینا محبت بیا کمیږي یو بل سره ٹھیک شو نیکسٹ راځي کہ آپ جانتے ہیں آیا تاسو ته پته شته کوېسچن کوي جانور اور پرندے اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں پرندے گھونسلوں اور چوہے وغیرہ اپنے بلوں میں رہتے ہیں صحیح ده وای جانور زناوران دي پرندې دي په خپل خپل کورونو کې اوسېږي او کمی پرندې چې دا په خپل ګونسلو هغه خپل جالو کې اوسېږي او چوهه مګیا دی وغیرہ دا په کوم ځای کې اوسېږي په خپل سوراخ کې په خپل چې کوم کورونه دي پاغي کې اوسېږي بلومین سوراخ یا دا وی چې کوم سړي کورونه وی الته اوسېږي راځو نیکسٹ پیج ته پیج نمبر 36 نمبر پیج کې وګوره چړیا اور چوها صحیح دا مرغۍ او د مګي باره کې دا یو سټوري وندي راکړی دا خسته انټرېسټینګ سټوري دا صحیح دا یو د شیشم پیر دی صحیح ده کنه یو د شیشم درخت دی پاغي کې یو چوهم ده دلته لاندې چوها ده او بره مرغۍ ناشته ده خیال دې دلته دغه ګونسلا ده دلته بیا پزمکه باندې دلته لګ روټي ده د روټي ست پیسته ټیک شو لاندې پرته ده نو د دوی دوانو په بیا جګړه شي یو ورته دا زما ده بل ورته زما ده نو د دې په دې دوران کې بیا منس کې دغه راشي بکری راشي ورته چې نیمه تو اخلا خو جګړه مکوي نو بیا په دغه دوران کې دوی په جګړه وی او کوه شي کارغه راشي د موکې نه فائدہ واخلي او دغه خوراک دغه فور تی اوچت کینو دوی همدغه شان په ځای پاتې شي بیا دوی افسوس کوي چې کاش دغه لګم هو غسته وي او جګړې نه وکړي او تکسیب کړي وي نو ګوره دغه شان یو سټوري دلته راکړي د انټرېسټینګ چې موږ لا پکار دي چې یو بل سره گزارو کو خپل همسایه سره مینه محبت وساتو په جګړو باندې کار نه کیږي او د همسایه خپل عزت کو صحیح دا غوي صحیح طریقې سره خیال وساتو نو دا د دې باره کې سبق ته راځي چې سٹارټ واخلو لومبه راځي تلفظ سیکه تلفظ از دا کوي صحیح د دې ټکو ګوره په لنی راځي پیر څه ته وای پیر وای درخت بوټي ته دا یو پیر نو ګوره دا یو درخت دی بل چوهه کې اگر یا سوراخ د منګانو چې کوم کور وی یا سوري وی کنه سوراخ هغه ته وای بل راځي پر څه ته وای پرنده اولنے کا आवाज چې کله یو پرنده الوزي کنه هغه سیمنګو یا لکه پر وکړو لاړه والو ته نو دا هغه پور دی صحیح ده کنه چینا چپٹی څه ته وای ایک دوسرے سے چیننا لکه یو سیس دی فار ایگزامپل دا پین دی او یو کا زیما او یو بل دی اگر راشي معنی ډایرکټ د سی واخلي نو دې ته چینا چپٹی ایک دوسرے سے لکه هغه فوډ کنه مرغې وي زما ده چوهه وي زما ده نو یو بدی خراخل بل بدی خراخل د دې په جګړه و نو دې ته وای چینا چپٹی ایک دوسرے سے چیننا بانټ څه ته وای تقسیم کرنا یو بل باندې تقسیمول صحیح ده لړنا بیلنا سبب لڑائی کرنا جګړه کول لڑائی کول جٹ څه ته وای فورن एकदम جلدی سے دې ته وای جٹ پچھتاوا افسوس کرنا राजू सबक तरफ था शीशम के पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था जड़ों में चूहे ने बिल बना रखा था शीशम دا یو پلانټ ته دغه چې کم پیل دی کم درخت دی صحیح ده هغه په دغه شاخونو باندې یو چړیا غونسله جوړ کړی و لکه دلته دا زیاتې صحیح ده چړیا خپل غونسله جوړ کړی و دلته نو او په جړو مې چې کم روټس دي جړې دي هغه کې مګي خپل سوراخ جوړ کړي و صحیح ده لکه خپل بل هغه التا جوړ کړي و مګي دا مګه دا او دا چړیا ده दोनों हमसाए
हमसाए थे लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते दुआना हमसायो मीन गावंडियानो सही द यो बल फ्रेंडो खो बिया हम दी बखलो मंस की झगड़े कवली एक दिन चूहा बिल से बाहर निकला और योरस बिया चूहा मगा द खपल सुराख न रोवतला उसे कुछ ही दूर रोटी का टुकड़ा नजर आया हगी दसी फासला की लरी दासी अंदाजे यो द रोटी टुकड़ा उलीदला हगे पर नजर राला इसी लम्हे चिड़िया ने भी उसे देख लिया बदगा दौरान की चिड़िया मर गई हम दगा रोटी टुकड़ा उलीदला इधर से चूहे ने छलांग लगाई आगा तरफ ना कम मगा चुआगी छलांग वल पमंडा वर लराला उधर से चिड़िया पुर से उड़ी और दी तरफ ना कम चिड़िया दा हगे वालुता वजरी वरपवली सैदा और रावालुता दा फूड लेजान रावरसवलो दोनों एक साथ टुकड़े के करीब पहुंचे द्वाना यौजे दा टुकड़ी तरफ ता रावरसिदल रागलो वरता उधरेदल ठीक शो चिड़िया ने कहा ये मेरा है चिड़िया मर गई उयली शिदा जमा दे चूहा बोला चूहा ब्यासी उयली नहीं ये मेरा है और तो नहीं दा जमा दे सही दा नगोरा फूड लड़ा वरसिदो यो तो यो जमा दे दा बलो तो दा जमा दे नो दी मस की झगड़ा पैदा शुआ झगड़ा शुरू शुआ ख्यालम दे पिक्चर की तासु कते शी दा शीशा प्लांट दे दलता दा गोंसला दा चिड़िया दा मगदा او دا चिड़िया دا फूड दे सही दा रोटी टुकड़ा दा नो दा दी लड़ाई शी और झगड़ा पे शुरू हुई ठीक शो पिक्चर तासु कतले शी बिया राजी ठहरे और बताए चिड़िया और चूहे के आपस में ताल्लुक कैसा था द चूहा और द चिड़िया बखपल मंस के ताल्लुक संग दी बखपल मंस के ताल्लुक दासी ची दी गावंडियानु ओ दी बिया हम बखपल मंस की झगड़े कवली ठीक शो राजू नेक्स्ट पेज था पेज नंबर 37 था बदी की राजी और पसी नेक्स्ट गोरे दोनों में चीना चपटी होने लगी और पदवानो मंस की चीना चपटी मीन लड़ना झगड़ना ख्यालम दे लके यो बल खल फूड दे चिड़िया वही जमादा और मगा वही जमादा ना गई दासी राकागी दाई दासी राकागी ठीक शो देता चीना चपटी एक बकरी करीब ही चल रही थी और दिसरा निजदी यो बकरी गॉड चोरतवई चीलई आगा होम दिसरा निजदी उसीदला सरीदला कहने लगी देखो लड़ना बरना कहने लगी देखो लड़ना बिरना बुरी बात है सही ना वही आगे वर्तवी बकरी वर्तवी ची दगा झगड़े कवल दा खबर न दा मिल बांध कर कालो आधा टुकड़ा चिड़िया ले ले आधा चूहा काले सही ना तासु दा यो देशी और दा मतलब सही तरीके से बांध के तकसीम कई नीमा टुकड़ा मरगई वाखली और नीमा मग वाखली और मगदी नीमा उखरी नीमा मरगई वाखली आगे वर्ता बकरी वर्ता दाशान मशवरा वर्कड़ा चिड़िया ने कहा मुझे मंजूर नहीं पहले मैंने देखा था इसलिए ये मेरा है मरगई वही जिना ता मंजूर दा खबर न दा जका چې دا پیله مالی دلی و چې کم فود موجود دی کم فود دلته معولی دلته پیله مالی دلی و زکه دا زما دی چوها बोला بیا مګي سویلی नहीं पहले मैंने उसे देखा था इसलिए ये सिर्फ मेरा है مګي ویلی چې ना دا پیله مالی دلی دی سید دا خوراک پیله مالی دلی دی د وجې دا پیله صرف زما دی एक शो एक चालाक कौआ ये लड़ाई देख रहा था दग टाइम की और चालाक कौआ सही दा वगैरह दा कौआ दा दिबल पिक्चर की तस्वीर दरकड़े दे सही दा कौआ दलता नजर बाने रागली दा मैदान तर रागली दा गदा मंजर गुरी ची दी दोनों को झगड़ा दा वो जट से टुकड़े पर जपटा सही दा वगप फौरन दा टुकड़ा बाने जपट शो राखत शो उचत एकड़ा पंजे में दबाया काय काय करता हो उड़ गया अब पंज की आगा टुकड़ा उचत एकड़ा और काय काय आवाज उकड़ो वालुता लाले खोराकी एवड़ो सही दा करा नु द दुई पि झगड़वा और बदी मंस की कारगराले बस उचत एकड़ो खोराकी थी एवड़लो चिड़िया और चूहा दोनों लड़ते रह गए चिड़िया और चूहा मर गई और मगर दोनों अपना शान मंस की पाती शू पर झगड़ा मिला टुकड़ा चिड़िया को मिला ना ही चूहे को और दगा द फूड टुकड़ा न मरगई त मिलाओ शो न मगे त मिलाओ शो दोनों बहुत पछताए और दोनों ढेर ज्यादा अफसोस को खफशू सोचने लगे हाय अफसोस लड़ाई ना करते मिल बांध कर ही काले थे सईदा सोचो को चे काश मुंगो हम दासी लड़ाई न करे और बजर जरम बस पयो बल बानी तقسیم करे په منځم تقسیم करे و استم خړلې وي بیا رستا پछتاوا کولا سیدا رستا بیا افسوس کول نو دې پکچر کې تاسو کتلای شئ وګورئ دا بکری دا شیشم پلانټ چړیا دا او مګدا او دا شنکا وراغلی دا خوراکی تیوچت کو اوالو تو ٹھیک شو ٹہرے اور بتائے بکری کی تجویز پر چڑیا اور چوہے نے کیا جواب دیا بکری چې کوم تجویز ورکو دوی ته کوم مشوره چې ورکړه نو هغه ورته څه جواب ورکړو هغه ورته دا جواب ورکړو چې نه ماته منظور نه ده دا پیله مالی دلی دا نو زما ده چوها ورته وی او دا شن چړیا ورته چې نه ماته منظور نه ده پیله دا مالی دلی نو دا زما خوراک ته ٹھیک شو دا غوی خبره ونه منله نو بده کی کوراله کارغراله او دغه خوراک هیتم خوراکی ته هم ویوړو ټیک شو هم داسي په میدان پرې خود
बे राजी नेक्स्ट दादी सबक वगैरह नेक्स्ट राजी हमने सीखा मुंगा सही दकल हमसायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। गवर्नर लपकार दी च यो बल ख्याल साथी हर लिहाज सरा आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और पखल मंस के प्यार मोहब्बत सरा उसी दिल पकार दी सईदा गुस्से मुसी और जंग झगड़ी दा सीजुना नदी कोल पकार खपो प्यार मोहब्बत सरा उसी दिल पकार दी। एक दूसरे के साथ चीजें बांटनी चाहिए और यो बल सरा खपल सीजुना शरीक कोल पकार दी तकसीमोल पकार दी सईदा को चा सर यो सेवावी और को चा सर मौजूद दी नगल पकार दी खपल गावन लहुम वर की खपल गावंडी लहुम वर की अग बांधी हम तकसीम की। ठीक शो दा दे सबक को राजू उम्मीद लरम पोई शुई बई बदी बांधी उस राजू द दे एक्सरसाइज तरफ ता मश्क तरफ ता नए अल्फाज दलते नवी अल्फाज राकड़ी दी मीन दा हग नवी अल्फाज दी ची दाबा तासु दलता यादवई सही दा कना दाबा द दी मानियानी बता सु पेजनी दा बस्ता सु याद शي نو بیا को ټیسټونو کې راځي او کو داسې درنه سوق اوري نو تاسو ته د دې مینینګ درځي نو دې ته ځکه وایي چې نئے الفاظ ٹھیک شو لومبه راځي دی وی الفاظ کې معنی سمجhe زبانی الفاظ راکړي دي بدی باندې ځان پوي کوي معنی از د کوي الفاظ معنی बांटना ست وي تقسیم करना تقسیم اول ته बांटना هم وي چینا چپٹی ایک دوسرے سے چینا یو بل نه راخل دا وي زماده دي ته وي چینا چپٹی پچھتانا مین افسوس ہونا دي ته وي پچھتانا جٹ سے تو فوراً جلدی لڑنا بڑنا لڑائی کرنا جھگڑی کول جنگ جھگڑی لڑنا بڑنا ہائے افسوس کرتے ہوئے بولتے ہیں ہائے کله موږ افسوس کو نو دا الفاظ دا لفظ مونږه ویل شو هاي دا ولی دا څه چلو شو خیال دې نو دا افسوس په ټایم کې مونږه دا وایو آپ نے کیا سمجھا کوېسچن کې تاسو نه تاسو به دې سبق کې صحیح ذکرل صحیح نه نو د دې جواب تاسو موږ په کمنټ کې راکولای شئ او دلته موږ سبق کې الریډي ویل چې په دې سبق کې موږ دا ذکرل چې د همسایو هیلپ پکار دی د همسایو خیال ساتل پکار دی ولمنس کې پیار محبت سره وخت تیرول پکار دی او د غوي ضرورت پوره کول پکار دی یو بل سره سيزونه تقسیمول پکار دی صحیح او یو بل سره زیاتې نه دی کول پکار ټیک شو نور چې تاسو په ذهن کې سره غلي دي اب تاسو موږ ته خامخا په کمنټ کې وای صحیح ده کنه ګور دا واړو کې وړو کې ټاسک ز تاسو لدر کومه کمنټ کې تاسو دا ریسپانس هم موږ لنه شي راکولې دا خو تاسو ټاسک ته مين چې کم ویورز ویډیو ګوري نو کم از کم د دې جواب د دې ریسپانس موږ لراکوي چې موږ ته پته لګي چې کم کس اکټیو دی کم کس ویډیو ګوري نو زاغي مطابق با تاسو مخکې روان وي ٹھیک شو نیکسٹ کوېسچن راځي سبق के मुताबिक درست جواب और गलत जवाब की निशानदेही दायरा लगाकर करें सही ना چې کم درست है کم غلط है هغه مخه ته نشاندهی ولګوي الف راځي चिड़िया का घोंसला शीशम के درخت پر था د चिड़िया د مرغۍ چې کوم घोंसला وا په کم درخت باندې وا د شیشم درخت باندې بالکل دا خبره ټیک ده دی باندې تاسو دایرم لګولې شي ټیکم لګولې شي زبتی دایره تا کم ټیک شو نو دا درست ہے बे नंबर चिड़िया और चूहा मकई के दाने पर लड़ने लगे चिकम चिड़िया और मगवा हगा द मकई दाने बांधी पर झगड़ शुना दा खबर गलत दा गद रोटी टुकड़ा वागे बांधी पर झगड़ शु ठीक शो दितबा दिन दायरा ता वकई जीम नंबर चिड़िया और चूहे ने बकरी की नसीहत ना सुनी कम चिड़िया और चूहा चवाग द बकरी नसीहती वा नौरी दो दा खबर ठीक शो दा दुरुस्त है दाल नंबर 6 रोटी का टुकड़ा ले उड़ी सही द छील से तो वही दा छील दलता नो हां छील दलता नो दलता कौवा रागले वा टुकड़े उछता कौलाड़ा दा खबर गलत रा देना बा दा दायरा ता वकई नेक्स्ट राजी लास्ट नंबर है चिड़िया और चूहा बहुत पछताए लास्ट की बिया मरगई और मगाड़ी रजियाता अफसोस ओकलो पछताओ शो दा खबर ठीक शो देना बतासु दायरा ता वकई ठीक शो دا تاسو صحیح غلط شو راځو ورپسې نیکسٹ پیج تا پیج نمبر 39 پیج دے بدی کې اوس کوېسچن دی تھرڈ نمبر دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھ کے سوالات راکړي دی وې د دې جوابات ولي کوي راځي چې دا تاسو لدر کو پہلے کوېسچن راځي الف चिड़िया और चूहे को खाने की क्या चीज नजर आई چې کوم चिड़िया وا مرغۍ او چوهه د کانه کم سیز ولیدو د خوراک کې کم سیز ولیدو د دې جواب تاسو دلته لیکل شي چې جواب نمبر 1 चिड़िया और चूहे को जमीन पर रोटी का नजर टुकड़ा आया चिड़िया और चूहे को जमीन पर रोटी का टुकड़ा नजर आया ٹھیک شو دا د دې جواب شو دویم کوېسچن راځي چې بے نمبر चिड़िया और चूहा کیوں پچھتائے चिड़िया مرغۍ او چوها ولی افسوس وکړو ولی پچھتاو شو د دې جواب ولیکي جواب نمبر 2 چې चिड़िया और चूहा इसलिए पछताए क्योंकि वो आपस में रोटी के लिए लड़ते रहे
रोटी के लिए लड़ते रहे और रोटी कौवा ले गया। दादी जवाब शो। नेक्स्ट क्वेश्चन राजी जिम नंबर इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा और दी कहानी ने तासु सबक इज़दा कड़ल दादी जवाब तासु लिखले शई। जवाब नंबर जिम द्रेम जवाब दे दी जवाब बोली कई ची द्रेम नंबर जवाब दे इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि लड़ना बुरी बात है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। दादी जवाब शो दी कहानी न दा सबक زده کړو چې جګړه کول دا یو خبره نه ده بری بات है او موږ له پکار دي چې موږ د یو بل خیال وساتو ٹھیک شو दादी जवाबात شو नेक्स्ट राजी मिलकर करे बात और नंबर ग्रुप बनाकर चिड़िया और चूहे की कहानी अपने अल्फाज में सुनाए और क्लासरूम की ग्रुप जोड़ कई और दादी चिड़िया और चूहे की कम कहानी दा खपल अल्फाजों की यो बलता सुनाओ कई दास्तासु होमवर्क शो राजू और पसी नेक्स्ट पेज दा पेज नंबर 40 ता बदी के राजी लफ्जों का खेल यो किस्म गेम वंदे दे सईदा राजू ची दाता सुलदर को 5 नंबर मिसाल के मुताबिक हुरूफ को जोड़कर लफ्ज में तब्दील करे और इस लफ्ज के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज बनाए। मिसालों ने राकड़ी दा मिसाल दे चिकम लफ्ज ददी हुरूफ न जुड़ शी और ददगा हुरूफ चिकम लास्ट हर्फ दे ददी न बता सुबल टके जोड़े लका दल दो गरी ची बारी शक्ल लाम अलिफ नून गाप न गोरा चलांग और लास्ट के सरा गले गाप न दी बिया बल टके जोड़े ची गाय दा शानदा बहुम तासु कई न गोरा मीम नून ज़े वाव रे दा बसशी मंजूर او بیا با لاست کې ری رااله نو د ری نه بتاسو یو بل حرف جوړ کړئ چې هغه ته وایي شي راتم لیکلی شي رات ٹھیک شو د ری نه بدا ټکی ولیکئ بیا راځي ګوره ری واو ټی ی روټي صحیح شو روټي دینه جوړیږي نو دې ته ولیکئ چې روټي اوس د ی نه بسلو کې یاد ٹھیک شو دا شو نیکسٹ راځي ګوره ټی کاپ ری الف نو شو ټوکړه دینه جوړ شو ټوکړه लास्ट के अलिफ राले नो अलिफ न तासो अनारम लिखले शई देन अलावा अल्लाह नुम लिखले शई नो दغه شاندا بتاسو جوړوي دا یو قسم گیم وندې دي هستا انټرېسټینګ دي نیکسٹ دے کاپ واو الف شو کوا کارغه یادي کوا الف راله لاست کې نو دین لیکل شي چې انګور ٹھیک شو یا لیکل شي چې الماری الف نه سټه کې راځي تاسو هغه بلی کله دین علاوه تاسو چې نور سټه کې درځي هغه هم جوړولای شي ښا نیکسٹ راځي قواعد سی کے قواعد از د کل دی درجہ ذیل الفاظ کو غور سے پڑھیں ان الفاظ کے آخر سے الف یا ہے ہٹا کر بڑی یہ لگانے سے ان کی جمع بن گئی ہے ٹھیک شو درجہ ذیل الفاظ غور سره وګورئ او دغه الفاظ راکړي دي دغه الفاظ اخر کې چې کم کې یا راغلي الف راغلي او هي راغلي دا هغه بلر کوي او لاست کې ور سره بڑی یہ واچوي نو دغه جمع با جوړ شي لکه چوها چوهه بستا بسته نو نیچے دیے گئے واحد الفاظ کی جمع بنائے لاندې چې کوم الفاظ راکړي واحد داغي وای تاسو جمع جوړ کړئ نو واحد جمع کوا نو ګوره کوا لاست کې الف راغلی د الف په ځای تاسو یو واچوي دینه جوړ شي کوې دا د دې څه شو جمع شو نیکسٹ راځي بیٹا الف راغلی دا یې کې ګوره بیٹه دا د دې جمع شو بیا راځي لړکا نو لړکا په ځای کې لړکې ٹھیک شو بل راځي توتا په ځای کې توته دا د دې جمع شو بچا په ځای کې بچې او بل لاس ته پوتا نو پوته بڑی یہ بټول سره واچوي دا د دې جمع تیار شي راځو ورپسې نیکسٹ پیج تا پیج نمبر 41 پیج کې راځي پڑھیے 7 نمبر دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھے عبارت راکڑے دے درست تلفظ اور روانی سرے اوائے صرف تلفظ ادا کول لی راضی چ سٹارٹ واخلو ہم گاؤں میں رہتے ہیں گاؤں میں زیادہ تر مکان کچے ہیں گلیاں بھی کچی ہے گاؤں کے لوگ بہت محنت کرتے ہیں وہ اناج سبزیاں اور پھل اگاتے ہیں لوگوں نے مویشی بھی پال رکھے ہیں یہ مویشی دودھ دیتے ہیں دودھ سے لسی مکھن اور گھی بنتا ہے لوگ تازہ دودھ گھی مکھن پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں اس لیے وہ صحت مند رہتے ہیں یہ شارٹ عبارت راکڑے دے چ منگ کلی
کی اوسېږو گاو صحیح ده او گاو کې زیاتر مکان کورونه چې کچوي دا شان دغه لارې هم کچوي او په کلو کې لوګ ډیر زیات مهنت کوي هغوی اناج کم جوار غنم دا سيزونه کوي سبزیانې فروټس دا کوي او لوګ مویشي بھی پال رکھے ہیں لوگوں نے او کم مال هم ساتي چې غیوان خپل پټو کې بیا کار هم کوي مویشي صحیح شو او دغه مویشي دغه مال یا د کم غواګانې میخي وغیرہ هغه نه دوی بیا خپل پي اخلي او دغه شان لسی جوړي لسیم تی اغستې شي وړین تی اغستې شي ټیک شو او مکن گئی دا ټول هر څه د دینه اخلي او زیاده تر خلک چې کم دی هغه پي وړي او مکن صحیح د بټر او فروټ او سبزیانې دا سيزونه خوري او د وجې دا خلک ډیر زیات صحتمند وي ٹھیک شو یو شات عبارت कुछ नया लिख के सनवी वो लिखी 8 नंबर दी हुई हर तस्वीर के नीचे जुमले लिखकर कहानी मुकम्मल करे पिक्चर इलाकड़ी लांदे वही ददी न लांदे तासु दा जुमले कंप्लीट कई दा स्टोरी वंदी दा गोरा लाइन तो गोरई दा स्टोरी दा ची लाइन वी او د سرا کم ماوس وی سیدا مګوي نو لاین یو ورځ دا شان دوی دا ټیم کې مګر راشي لاین پازابي تنګي نو لاین پیراوي شي غي گیر کی نو مګا لاین ته وی چې خیر د ما معاف کما پرې دا یو ورځ بستا هم په کار راشمه نو بیا یو ورځ دا شان شیر هغه په جال کې یو شکاری راشي په جال کې گیر کی نو بیا شیر چغي وای نو بیا موصل ځان اورسه یا جال وشلې شیر آزاد کی نو داغه بدلا ادا کی ٹھیک شو دا شارٹ کہانی راځي چې دا کمپلیٹ کو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شیر جنگل میں آرام کر رہا تھا یو ځل وای دا شان یو شیر په جنگل کې آرام کولو نیکسٹ جمله ورپسې منګولي کو دا به کمپلیٹ کو ایک چوہا وہاں سے گزر رہا تھا ایک چوہا وہاں سے گزر رہا تھا چوہا اس پر چڑھ کر کھیلنے لگا ٹھیک شو یہ خو گوري راځو نیکسٹ پیج تا پیج نمبر 42 تا ایک چوہا اس پر چڑھ کر کھیلنے لگا صحیح ده هغه چوہا بلاره تیرې دلا نو بیا د شیر باندې بر ورختلا او خپل لوبي شروع کړي نو باقی پاتې چې کم جملې دي هغه کمپلیټ کو نیکسٹ پر پسولی کوي چې شیر نے اسے پکڑ لیا شیر نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا شیر هغه راونی ولا او به ورته ویلی چې زبتا خرما ٹھیک ده چوہے نے شیر سے کہا مگر چې د شیر ته ویلی کہ مجھے چھوڑ دو ہو سکتا ہے مګي شیر ته ویلی چې ما پریدا کی دی شي او رز ستا هم دا شان ز پکار راشمه مجھے چھوڑ دو ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں تمہارے کام آ جاؤ کی دی شي او رز ستا هم پکار راشم ستا ہیلپ وکما شیر ہنسنے لگا اور اسے چھوڑ دیا بدی دوران کې شیر وخندل لکه د سیزان ډیر غټ حساب کړلو او وی خندل چې زمړه د خوړه مګه د به زما سه هیلپ کی هغه چوهې سکړه آزاد کړه پرې خودلا اگلے روز نیکسٹ بیا سو شو اگلے روز جنگل میں ایک شکاری آ گیا په بل ورځ د ځنګل ته به یو شکاری رااله اور شیر جال میں پنس گیا او شیر په جال کې سکړو گیر کړو شیر زور زور سے داڑنے لگا شیر بدی دوران زور زور سره چغي والی چې شکاری کله گیر کړلو چوہے نے شیر کی آواز سنی په دې دوران کې مګي د شیر आवाज واوریدل چې هغه چغي والی تو مدد کرنے کے لیے پہنچا نو د شیر مدد د پاره ځان ورسولو اور اپنے تیز دانتوں سے جال کاٹ دیا او خپل تیر غاخونو سره دا کم جال کې چې شکاری ګر کړو دغه جال وشلولو کټ کړو شیر نے چوہے کا بہت شکریہ ادا کیا شیر نے چوہے کا
बहुत शुक्रिया अदा किया। और लास्ट की बोली कही और दोनों दोस्त बन गए, और दोनों दोस्त बन गए। शेर बिया داغي شکریا ادا کړه او لاس کې دي دوانه ملګری شو دوستان شو. نتیجه وصول کې نتیجه سره وته چې احسان کا بدلا احسان. صحیح ده. د دې نتیجه دروته چې څوک ته چا سره احسان کې هغه به هم تاسو سره احسان کوي. ٹھیک شو. دا یو پروورب دی. ٹھیک ده. نو دا یاد ساتئ. نو دا غ سٹوری وا. امید لرم تاسو بدی باندې پوه شوي وي. نیکسٹ راځي او کرے کام 9 نمبر चिड़िया और चूहा कहानी को ड्रामे की सूरत में जमात में पेश करे. وای امدغه د चिड़िया او د مګي چې کومه کیسه دا کہانی دا به تاسو د ډرامي په حساب سره په خپل جماعت کې پیش کوي. تاسو بلکا ډرامي حساب سره داسې یو انیمیشن هم تیارولای شئ. ټیک شو. په سکرین باندې دین علاوه پریکټیکل هم کولای شئ چې یو کس د شان چوها او بل با د شان مرغی نو خاکه غوندي به پیش کی چې دا چلو شو دا چلو شو مگر اغلا او بیا کارغر اغله بکری پکې ونه دا شان یو شارټ انیمیشن یو شارټ سټوري تاسو د ډرامي په شکل پیش کولای شئ. دا تاسو د لپاره ټاسک دی. صحیح ده سټوډنټس. ان شاء الله بل ویډیو کې به بیا تاسو له درکو چې کوم پیج نمبر 33 دی سبق نمبر 7 دی تاره. صحیح ده. دا سبق به تاسو له درکو. زمونږ ویډیو سره ورسېدا کمپلیټ شو. شپږم نمبر سبق امید لرم تاسو به بدی باندې پوښی وي. کوچري بدی ویډیو نم خوندونه غستی وي زمونږ دا چینل وایم اس لرنر دا سره لایک کوي سبسکرایب کوي او شیر کوي او خپل مور پلار خدمت کوي. خپل مهنت جاری ساتي. همت مبهلي. صحیح ده. همت مبهلي. سټډي برابر ساتي او یو ورځ به ان شاء الله تاسو هم یو غټ ځای ترسي یو خپوس باندې ولګي. نو دغه سيزونه مسکپ کوي. خپل سټډي کنټینیو ساتي. بل ویډیو کې به ملاقات کوو. مونږ لرا کوي اجازه. الله حافظ.